नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाँ बल इतवार मुंगा द रूहानी अमराज ज़िक्र करूँ कि आगे की रियाकारी व दागे खबरम कड़े हुए द कुरान और द हदीस मुबारकान पराना के द गुरूर और द तकब्बुर पर हकीम चंद खबर कड़े हुए नन इंशाअल्लाह हुब्बुद दुनिया यानी द दुनिया मोहब्बत दगे पबारा की खबर कहूँ। द दुनिया मोहब्बत दा हम यो रूहानी बीमारी दा और ददी मतलब दा न दे चे इंसान दे फल कार रोज़गार परीक दी फल किस्ब दी परीक दी और द दुनिया टक्का दी न कई वली चे दद पढ़ की द दुनिया मोहब्बत निश्ता न दे ची पर दुनिया के स कारम कई स अमलम कई अगीत दीदा अल्लाह ताला द रज़ा जामा चे और देख ची स नौकरीम कई कस द बिजनेस वी आका ठोल दज दे शरीयत पर दायरा की द सूदकार द रिश्वतकार दा से नूर गलत अफ़ाल गलत मजदूरी च दे न कई नु दे बिल्कुल द दुनिया द मोहब्बत पर दायरा की बयान न दे। दुनिया दा द शैतान डेर अलविया आला दा। सूफिया किराम फरमाई च शैतान अक्सरियत खलक द दग दुनिया पर ज़रिए सर धोखा कड़ी दी और धोखा कई ओसम दुनिया से तवेले कीगी को दुनिया द दोनों ना माखूज शी नो दुनिया ब्या माना दा करीबा यानी द आखिरत पर मुकाबला की दुनिया मख के दम और को दुनिया द दनाअतुन ना माखूज शी नुबिया मतलब दे द दनाअतुन यानी द दुनिया मतलब ब्या गर्जीगी गठिया जलीला कम इंसान च द दुनिया पर मोहब्बत के घेर शो देबा हम जलील कीगी। तो दुनिया ढेर तारीफ़ात उलमा और सूफिया किराम कड़ी दी और बेहतरीन तारीफ़ दा दे चिमा यलहीक अनिल्लाहि फ़हियद दुनिया हाँ सिजुना चिता द अल्लाह ताला द याद ना गाफिल की अग बस दुनिया शो अखा का हर सिवी कम अशिया चिता द अल्लाह ताला द याद ना गाफिल की अग दुनिया शो। सूफिया किराम फरमाई ची द दुनिया मिसाल पशान द समंदर दे और दी कि द इंसान मिसाल पशान द किश्तई दे यो किश्तई पर समंदर के रवाना भी टिक टाक ब रवाना भी स्वरलई या चिकम सामान साजो सामान पैगे की मौजूद दे अगबदा सही मानों की पल मंजिल तवर उरसे खुच कला दग समंदर उब द किश्तई तदाखिल शुई नो दा किश्तई बब्या डूबीगी दा बगर कशी हलाक बश नो चिकला दग दुनिया मोहब्बत इंसान ज़रा तकुस को दग इंसान बा हलाकी खामखा। कुरान अज़ीमुश्शान की द दुनिया द मोहब्बत ढेर ममानियत रागले दे सूरह हदीद की अल्लाह ताला फरमाए
انما الحیات الدنیا بشک دا ژوند د دنیا چې دی لعب و لهو دا لوبې دي او تماشې دي وزینة او صرف ښایست دی بس وتفاخر بینکم او فخر کول دي ستاسو په درمیان کې دنیا صرف د فخر ده بس وتکاثر فی الاموال او زیاتواله دی په اموالو کې یو چې زه دې ډیر مال پیدا کوم بل وای زه دې ډیر مال پیدا کوم والاولاد او زیاتواله دی په اولاد کې یو چې زما بچی دي ګڼ وي چې مټې مې مضبوطي وي بل وای چې زما بچی دي مضبوط وي او ډیر دی وي بل وای چې زما بچو دي کار روزگار د پلانکی د بچونه خوي بیا فرمای الله تعالی کمثل غیث دغه دنیا مثال پشان ده هغه باران دی یو مطر باران دی یو غیث باران تم ویل کیږي مطر هغه باران ته ویل کیږي چې الله تعالی خپل دغه نزول فرمایي او غیث هغه باران ته ویل کیږي چې مخلوق دغه د غستو د پاره دعا وکړي چې الله په موږ باندې د رحمت باران وکړي نو پشان د هغه باران دی د دې دنیا مثال اعجب الکفار چې تعجب کې واچي یو ناشکرا یا یو زمیدار نباته د دې د فصل زرغنا چې دا باران وشي نو تعجب کې واچول شي خوشاله شي ډیر زیات د زمیدار په دې خپل فصل باندې چې دې باران سره ډیر خسته زرغون شو ثم یهیجو بیا دا اوچی دا فصل سشي اوچی فتراه مصفرا پس دې فصل ته چې وګوري هغه تک زیړ شي ثم یکون حطاما بیا دا فصل شي ریزه ریزه اوچی او ریزه ریزه شي د دې دنیا مثال الله تعالی دی آیات مبارک ورکړی دی چې د دنیا مثال د دې فصل پشان دی چې زمیدار و ډیر زیات خوشاله شي موتاسو په دنیا نعمتونو باندې ډیر زیات خوشاله شي خدا ختمیدون کی دي دا به ریزه ریزه شي ختم بشي موتا ته چې په دنیا کې څه نعمت ملو شي نو زما او ستا په زړه کې دا دویمه خبره وسره راځي چې دارانه څوکوان دي اسی دارانه چرته پاتې نشي اسی دارانه چرته ضایع نشي او مرګ خو خامخا زما او ستا ذهن کې راشي چېرته په مرګ خو برانه پاتې کېږي دا د خدای نعمت نو الله تعالی مثال ورکوي دی آیات مبارکه د دنیا چې د دې مثال د هغه فصل پشان دی چې ریزه ریزه شي ختم شي نو دا دنیا هم ختمیدونکې ده په دې کې فخرونه مه کوئ په دې کې یو بل سره ضدونه مه کوئ وفي الآخرة عذاب شدید او په آخرت کې دی عذاب سخت ومغفرة من الله ورضوان او مغفرت دے بخشش دے دا اللہ دا طرف نا اور رضا مندی دا او بیا آخرہ کی اللہ فرمائی وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا نہ دے جن دا دنیا الا متاع الغرور مگر سامان دا دوکے دے تاتش دوکہ دا بل آیات مبارک کی اللہ فرمائی من کان یرید الحیات الدنیا سورہ ہود کی اللہ فرمائی هغه څوک چې غواړي ژوند د دنیا وزینتها او د دنیا زینت غواړي نوفي الیهم اعمالهم نو پورا به ورکو موږ دوی ته د دې د اعمال یعنی دوی ته موږ د دنیا د هر څه ورکو فیها په دنیا کې وهم فیها او دوی به په دغه دنیا کې لا یبخسون په نقصان کې موږ نه ګرځو خو بل خبر الله تعالی بیا څه کوي اولئک الذین دا هغه خلق دی لیس لهم فی الاخرة چې نشته دی دوی دپاره په آخرت کې حصہ الا النار مگر صرف اور ورته تیار پروت دی دا هغه خلقو په باره کې چې چا دنیا په غلطه طریقې سره ګټلې ده
د دنیا محبت یې زړه ته کوز شوی دی او د دنیا سوالونه کوي صرف. وحبط ما صنعوا، ضایع به شي د دوی دا ټول کارونه فیها په دغه دنیا کې، وباطل او د دوی د عمل څه دی؟ باطل دی، ما کانوا یعملون چې دوی کوم کړی. بل آیات مبارک کی سورہ ابراہیم کی اللہ فرمائی الذین یستحبون الحیات الدنیا، ها خلق چې محبت کوي د ژوند د دنیا سره، علی الاخرتی په آخرت باندې، د آخرت خبرې چې ورته کې هغه ورته عبث ښکاري. ویصدون عن سبیل الله، او دی بندوي د الله تعالی د لارې نه خلق. ویبغونها عوجا، او د الله په لاره کې کوږوالی لټوي، کږلچ پکې ګوري، عیبونه پکې لټوي. اولئک فی ضلال بعید، دا هغه خلق دی چې گمراه دي په گمراهی بعیدی سره. بل آیات مبارک کی سورہ طه کی اللہ فرمائی ظاہراً خطاب حضور علیہ السلام ته دی، خو مراد تینا امت تے. فرمائی اللہ تعالی ولا تمدن عینیک، اے محبوب تاسو مگر زوی دا خپل سترګې مبارک الا په طرف د هغه څه متعنا به چې موږ فایده ورکړې ده په هغې سره ازواجا منهم مختلفو خلقو ته، یعنی تاسو هغه طرف ته سترګې مه ګرځوئ چې کومو خلکو ته موږ د دنیا ډیر مال او دولت ورکړی دی. زهرة الحیات الدنیا، دا خو رونق دی صرف د ژوند د دنیا، صرف د دنیا رونق دی. لنفتنهم فیه، او د پاره د دې موږ دی له دا ورکړی دی چې دی فتنه کې، چې دی فتنه کې ګیر شي. ورزق ربک خیر و ابقا، او ستا د رب رزق هغه ډیر بهترین دی او پایدار دی. نو هغه خلکو طرف ته نظر ګرځول چې دی له الله ډیر مال دولت ورکړی دی او ډیر آسایشو کې دي او ډیر راحت کې دي، هغه طرف ته سترګې مه ګرځوه، دې سره به د الله د یاد نه ته غافله شي. ځکه خو به حضرت علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ مبارک به فرمایل چې زه تاسو باندې په دو خبرو یریږم، چې یو به تاسو خواهشاتو کې مبتلا شئ د دنیا، او بل ستاسو په امیدونو باندې یریږم، اصل چې تاسو ډېر لوی لوی امیدونه شروع کوئ. خواهشات به تاسو ګمراه کړي او امیدونه به درنه آخرت هیر کړي، امیدونه به درنه آخرت هیر کړي. په احادیثو مبارکانو کې هم د دنیا د محبت په حق کې حضور علیہ السلام ارشاد فرمایلی دي. نبی علیہ السلام فرمائی د حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت دے، د مشکات شریف حدیث مبارک دے، حب الدنیا رأس کل خطیئت، د دنیا محبت دا د هر خطا د هر گناہ سر دے. گورے څوک چې دنیا سره محبت کوي دی به خامخا ګناه کې ګیری، دی به خامخا ګناه کې ګیری. لکه یو حدیث مبارک کې راځي چې یو صحابه کرام حضور علیہ السلام ته فرمایي، نه حضور علیہ السلام صحابه کرام ته فرمایي چې یو سمندر دی یا ولده یا نهر دی او څه خلک په دې باندې تیریږي په بل طرف د پاره، یعنی یو غاړې نه بل غاړې طرف ته ځي. نو حضور علیہ السلام ته فرمایي چې آیا د دې خلکو جامې د دې خلکو خپې به اوچې پاتې شي؟ نو صحابه کرام ورته عرض کوي چې ای د الله رسوله چې دی په دې اوبو باندې تیریږي د یو طرف نه بل طرف ته، نو د دې خو خپې به خامخا لوندېږي. حضور علیہ السلام ورته فرمایي چې د چا په زړه کې د دنیا محبت وي نو دی به خامخا ګناه کې ګیریږي. ګورې دی به نن سبا خو به ډیر ګیری د دنیا محبت. بل حدیث مبارک کی حضور علیہ السلام فرمائی الا ان الدنیا ملعونۃ، خبردار بشک دنیا چې کوم دی ملعونه ده، یعنی د الله د رحمت نه لرې ده. ملعون ما فیها، او څه چې په دې دنیا کې دی هغه هم د الله د رحمت نه ګورې لرې دي، په هغې باندې لعنت کړی شوی دی.
الا ذکر الله مگر د الله تعالی ذکر او وما ولاه او سچ دی الله تعالی ذکر تقریب دی هغه د الله تعالی د لعنت نه بهر دی وعالم او عالم سړی چې کوم پوی وي په دین اسلام باندې هغه هم د الله د لعنت نه لرې دی ومتعلم او متعلم یعنی طالب علم هغه هم لعنت والا نه دی دی حدیث مبارک تک موږ وګورو نو دی کې حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې څه په دنیا کې دی هغه ټول ملعون دي نیای معنی لعنت کړی شوی دی مگر د الله تعالی ذکر وما ولاه او سچ دی د الله ذکر تقریب دی هغه ټول د الله پر رحمت کې دی ذکر کې هر سراجی منظم رالو دا الله الله چې کې دام رالو پکې حجم پکې رالو پکې زکات هم رالو هر څه پکې رالو یو انسان 15 وخت مونځ کوي او جائز کاروبار کوي جائز کاروبار کوي د حلالو نو هغه هم د ذکر کې رشمارل کېږي هغه د ذکر کې شمارل کېږي که یو انسان 15 وخت مونځ کوي او ورسره کاروباري د حرامو دی نو دا بیا ملعون دی د لعنت کې ګیر شوی دی اوس عالم دی که دا علم د مخلوق د خودنې د پاره نه دی کړی د الله د رضا د پاره کړی دی نو دی د الله پر رحمت کې دی متعلم دی طالب علم دی که دی د علم د الله د رضا د پاره حاصلی نو دی هم د الله پر رحمت کې دی او کنا د خلکو د خودنې د پاره چې سبا ما ته خلک مولانا صاحب وای قاری صاحب راته وای نو بیا دی هم ملعون دی ګورئ حدیث مبارک کی راضی چې حضرت سهل بن سعد رضی الله تعالی عنہ فرمای چې حضور علیه الصلاۃ والسلام ته یو صحابي رالو ورته فرمای اے د الله رسوله ما ته یو داسې کار وښایئ چې ما سره الله محبت کوي او خلق مرا سره محبت کوي محبوب علیه الصلاۃ والسلام ته فرمای ازهد فی الدنیا ځان اوساته د دنیا نه یحبک الله نو الله تعالی به تاسو سره محبت کوي وازهد فيما عند الناس او ځانو ساته د هغه څه نه چې خلکو سره دي یعنی چې خلکو له الله تعالی څونه مال حال ورکړی دی دای خواهش ته مه کوه دای خواهش ته مه کوه یحبک الناس نو تا سره به بیا خلک هم محبت کوي بل حدیث مبارک کی راضی د حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت دے چې دوی مبارک فرمای چې حضور علیہ الصلوۃ والسلام زما په اوږه باندې لاس کې خود او ماته فرمایل اے عبداللہ کن فی الدنیا شپ دی دنیا کې داسې کأنک غریب گویا چې ته یو مسافر او یا داسې عابر سبیل یا پلار یو تلون کې سړی دلار یو تلون کې مسافر دنیا پشان د مسافر خانه ده او ته پکې شا د مسافرو پشان سو وخت د پاره راغلی او زی بدی دنیا نه دنیا کې دل لګي مکوا دنیا سره شوق مکوا او عابر سبیل یا دلار تل کې مسافر شه څنګه چې یو مسافر یو قدم علی او بل چتای یو قدم علی بل چتای نو څنګه چې دا مسافر د خپل قدمونو چاپونه پرېږدي شاته روان دی داسې به یو ورځ تا هم دا دنیا شاته پاتې شي حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چې د حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد مبارک ته لا تتخذوا الضيع فترغبوا في الدنيا تاسو منی سي ضیعه مراد دین علماء کرام دو معنی اخلی یو تینا جایداد اخلی او یو تینا پیشا یعنی نوکری نن سبا کومنګ واخو یعنی تاسو منی سي جایدادونه یا منی سي پیشا فترغبوا فی الدنیا چې تاسو رغبت پیدا شي په دنیا کې اسنه چې تاسو رغبت پیدا شي په دنیا کې
مطلب د دې دا نه دی چې انسان دی جیداد ځان سره نه ساتي یا دی پیشه نه کوي، یعنی دی پیشې سره دین او کرۍ سره دونه محبت مه کوه، دوی جیداد سره دونه محبت مه کوه چې ته صرف د بس د دنیا شي. فترغبو فی الدنیا، چې ته صرف بس د دنیا شي، آخرت درنه هیر شي، الله درنه هیر شي. د حضور علیه السلام مطلب پکې دا دی. بل حدیث مبارک کې راځي چې حضور علیه السلام فرمائی، حضرت کعب بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی، ان لکل امت فتنة، بے شک د هر امت د پاره الله تعالی یو ازمائش پیدا کړی دی. وفتنة امت المال، او زما د امت د پاره فتنه څه شی دی؟ مال دی. مال تاسو وګورئ نن سبا د معاشره کې دی حال ته هر سړی و چې بس مال دی پیدا کړ، د حرامو او د حلالو تمیز نه کوي. دې ته نه ګوري چې دا ظلم زه پچا کوم، دا مال پیدا کوم، دا فلانکي سره زه زیاتې کوم، دا خو زه په ناجایزه پیدا کوم. دا بس مال پیدا کول دي، خپله خېټه ډکول دي. نو دې فتنه کې نن سبا روحاني بیماری کې اکثریت خلک گیر دي. حضرت سیدنا امام حسن بصری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نه حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ تپوس وکړ چې د دنیا عذاب څه شی دی. نو حضرت امام حسن بصری صاحب مبارک رحمۃ اللہ علیہ ورته فرمایي دنیا کې عذاب دا دی چې د انسان زړه مړ شي. نو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ورته فرمایي چې د انسان زړه څه سره مړ کیږي؟ هغې مبارک ورته فرمایي چې د دنیا محبت سره، د دنیا محبت سره انسان زړه مړ کیږي. او نن سبا موږ دې کې ګیري. ما وایو چې زما تا ته سکون نه ملاویږي، ما تا ته راحت نه ملاویږي، ما تا پیسو کې سکون لټو، کروڑونو روپو کې سکون لټو، عربونو روپو کې سکون لټو. خو نه، صوفیہ کرام فرمایي چې الله تعالی ارشاد مبارک دی چې الا بذکر الله تطمئن القلوب. خبردار که تاسو سکون غواړئ، ګورئ دا د الله تعالی په ذکر کې دی، زما په ذکر کې دا سکون دی. حضرت سیدنا امام حسن بصری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمائی چې مال په هغه شخص باندې ډیر افسوس راشي او هغه شخص زما په نظم باندې د چیلۍ نه د ګډو نه بدتر دی. یو مرید ترنه تپوس کوي چې صاحب کم یو سړی وایي چې یو 15 وخته د الله د کور نه چاته اواز کیږي حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، حی علی الصلاح، راشئ صلاح طرف ته، مانځه طرف ته، فلاح طرف ته راشئ. او دی د الله د طرف نه چې کوم دته اوازونه کیږي دی نه راځي. نو زما په نظ باندې دی د هغه چیلۍ ګډې نه ډېر بدتر دی چې هغه چیلۍ او ګډه بیزه خو د ده نه ډېره زیاته بهتره ده چې یو خپل مالک ورته ووایي، اواز ورته وکړي چې ودرېږه، نو هغه چیلۍ ودرېږي، هغه بیزه ودرېږي. وایي هغه چیلۍ، هغه ګډه، هغه بیزه د خپل مالک په حکم باندې ودرېده، خو دغه انسان د خپل مالک په حکم باندې جومات ته نه راځي. امام حسن بصری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے چا پوښتنه وکړه چې مسلمان او مسلمانی کې څه فرق دی؟ ورته فرمایل مسلمان د ځمکې لاندې لاړ، مسلمان نشته بس، او مسلمانی صرف کتاب کې بس پاتې شوې ده، صرف بس کتاب کې پاتې شوې ده. حضرت فضیل بن عیاض صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ وی د به داسې دنیا نه ځان ساتلو، د به داسې دنیا نه یو طرف ته ځان کولو، دی به په هغه لارو باندې تلو، په هغه اطرافو باندې تلو چې په کومه لارو باندې به دنیا والا خلک نه تله. وایي هسې نه چې د دنیا والا د خلکو په ما باندې دوړه راوغورځېږي، ګرد راونه غورځېږي، هسې نه چې زما په زړه کې د دنیا محبت چېرته پیدا نه شي.
داسې به ځان ساتلو. او که په هیره سره په یو داسې لاره به لاړو چې په هغې باندې به خلکو کاروبارونه کول، د دنیا بزنس به پکېدو، نو ده به هغه جامې وباسلې او چاته به ورکړي چې په دې باندې د دنیا دوړه لګېدلې ده، زه نورې جامې اچوم. داسې به ځان د دنیا نه ساتلو. حضرت ابراهیم بن ادهم صاحب رحمت الله تعالی علیه چې د الله او د رسول په محبت کې بادشاهي پرېښوه، او بادشاهي یې څنګه پرېښوه؟ دی فرمایي چې زه یو ځل په خپل بستره باندې ودومه، وایي بره ګورم چې په چت باندې څوک ګرځي، وایي ما ورته اواز وکړو چې څوک یې څه کې؟ وایي ما ته یې اواز وکړو چې ما نه اوښ روک شوی دی، اوښ پسې ګرځم. وایي ما ته هغه سړی بره نه اواز کوي، زه ورته اواز کوم چې ته خو ډېر زیات ساده یې، اوښ بره خطی شي په کوټه باندې چې اوښ بسې ګرځي بره په کوټه. نو هغه بره سړی وایي راته اواز کوي چې تا نه زیات ساده خو نه یم، ته په ګرمو بسترو کې، په نرمو بسترو کې، په محلونو کې پروت یې، او ته وایې چې زه الله او رسول سره محبت کوم. وایي دا خبره چې ما واورېده، وایي بادشاهي ته مې لته ورکړه. یو واقع کې د ده دام راځي چې یو ملنګ د ده دربار ته ویرالو د حضرت ابراهیم بن ادهم رحمت الله تعالی علیه. نو حضرت ابراهیم بن ادهم رحمت الله علیه ته هغه ملنګ وایي چې د مسافرخانه کې به ما ته لږ ځای میلو شي د شپې دپاره. نو دا حضرت ابراهیم بن ادهم رحمت الله علیه ورته فرمایي چې دا خو مسافرخانه نه ده، دا خو د زما محل دی، بادشاه محل دی. نو حضرت ابراهیم بن ادهم رحمت الله علیه ته هغه ملنګ فرمایي چې تا نه مخکې به دلته څوک کېناسته؟ وایي زما نیکه. حضرت ابراهیم بن ادهم رحمت الله علیه د خپل نیکه په تخت باندې ناست و، د ده والد صاحب بادشاه نو. نو بیا یې ورته وفرمایل چې دا ستا نیکه نه به مخکې څوک کېناسته؟ وایي زما غور نیکه، دا ما د نیکه والد صاحب. وایي د هغه نه مخکې دا ما بل نیکه به کې. وایي هغې څه شو؟ وایي هغه یې لاړه مړه شو که نه. وایي دا مسافرخانه نه ده، نور څه دي؟ مسافرخانه ته څه ته وایي؟ هغه یې راله ولاړ، ته به هم رالی یې لاړ بشي. د دنیا مثال خو داسې دی. دې سره د حضرت ابراهیم بن ادهم رحمت الله تعالی علیه هغه زندگی رو رو بدله شو. یو واقع د ده دام راځي چې د ده به یو خادمه وه، حضرت ابراهیم بن ادهم رحمت الله تعالی علیه ته به بستره ټیکوله، کټ پالنګ به ورته برابرولو د آرام دپاره. یو ورځ د دې خادمې په زړه کې دا خیال رالو چې د کټ کې د آرام د دې خوب به خوند ډېر وي، خو چې دې کې به دا خوب څومره خوند کوي. هغه خادمه لږ ساعت دپاره سوچ وکړو چې زه یې لږ ډډه به پکې ولګوم. نو هغه خادمه پکې چې اوده شوه، نو د هغې به سترګې ورغې. چې سترګې ورغې، حضرت ابراهیم بن ادهم رحمت الله علیه پې چې رالو او ډېر زیات غصه شو چې زما نوکره زما خادمه زما په کټ کې هغه ووهله، ډېره زیات یې چې ووهله. نو هغه خادمې اول ډېر زیات وجړل او بیا په خندا شوه. نو حضرت ابراهیم بن ادهم رحمت الله علیه ورته فرمایي وجړل دی خو په دې چې ما ووهلې دا ودې خاندل ولې؟ دا خادمه ورته وایي چې وجړل مې په دې چې تا ووهلم، او مسکا راله په دې راله چې لږ وخت مې دې کټ کې آرام وکړو، خدای راله مخې سره په دنیا کې سزا راکړه. دا څوک چې پکې شپر وس پروت دي د هغه به څه سزا وي، د هغه به څه سزا وي. حضرت ابراهیم بن ادهم رحمت الله علیه دې سره ډېر زیات متاثره شو. دا درې واقعې چې دې سره وشوې، حضرت ابراهیم بن ادهم رحمت الله تعالی علیه بادشاهي ته الوداع وویل، ولاړو په مکه معظمه کې منجور شو، د حاجیانو صاحبانو به بیا خدمت کولو. حضرت ابراهیم بن ادهم رحمت الله تعالی علیه یو ورځ ګوره دې اولیاو نیکانو پاکانو دنیا ته بیخي هغه لته ورکړې ده،
د دنیا محبت زړه نه وباسلی دی. دی فرمایي چې یو ځل مې د چارهدام دپاره اوبه راویستلې د کوهي نه، نو وایي چارهدام دپاره مې چې اوبه راویستې نو هغې چې په دې بوکه کې مې وکته پکې چاندي ټوله پرته وه، یا چاندي مې واپس دې کوهي ته واړوله. و چې بله بوکه مې راوباسل هغې کې ټول سره زر پراته وو. دا بوکه ټوله د سرو زرو ډکه وه. وایي هغه د سرو زرو بوکه مې واپس کوهي ته واړوله. و چې بله بوکه مې راوباسله هغې کې ټول قیمتي ملغلرې پرتې وي. وایي اخر مې الله تعالی ته درخواست وکړو چې یا الله په ما سله امتحان کې، ما خو ستا په محبت کې خپله بادشاهي پرېښودې ده، دغه یو بوکه سره زر، دغه یو بوکه چاندي او دغه یو بوکه ملغلرې څه شی دي، ما ته خپلې اوبه راکړه چې چارهدام وکړم ستا عبادت پرې وکړم. دې اولیاو نیکانو پاکانو داسې د زړه نه د دنیا محبت وباسلی دی. ګورئ حاجي شریف زندني صاحب رحمت الله تعالی علیه چې دا زموږ چشتي سلسله کې یو ډېر لوی بزرګ تیر شوی دی. مخکینی اولیاو نیکانو پاکانو به د دولت نه نفرت کولو، اوس هم چې صحیح العقیده او رښتوني خلک دی هغوی دولت ته غاړه نه ورکوي. دې مبارک ته چا یو ځل نظرانه شکرانه ورته چا روړه چې صاحب دا موږ نه قبوله که. دې مبارک ورته وفرمیل حاجي شریف زندني صاحب رحمت الله علیه چې دا زه نه اخلم، بل چاله ورکه ضرورتمند ده. هغه ورته ډېر ویل چې صاحب دا مې تاسو له ډېر په مینه کې روړې ده، په محبت کې روړې ده. وایي نه زه دا نه اخلم. چې ډېر هغه ضد وکړو، اخر حاجي شریف زندني صاحب رحمت الله تعالی علیه ورته په سر لاس کېښود. وایي بچې د دې خواهش مونږ نه کوو، د دې خواهش مونږ نه کوو. او ورته وفرمیل بچې لږ بهر نظر وکړه، بهر لږ نظر وکړه. چې هغه سړي داسې بهر وکتو یو د سونې او د چاندۍ او د پیسو یو سمندر د دې د استانې سره روان و، داسې هغه ته ښکاره شو. وایي بچې مونږ دا نه اخلو چې الله د طرف نه ماته منظوري شوي دي، زه بیا تا نه څه واخلم. حضرت حبیب عجمی رحمت الله علیه ته یو سړي شکرانه روړه. وایي صاحب دا شکرانه قبوله کړه. وایي بچې زه نه اخلم، واخله، ما ته ضرورت نشته. وایي جي دا مې تاسو له ډېره په مینه روړې ده. حضرت حبیب عجمی رحمت الله علیه ورته فرمایي چې ته غواړې چې ستا مال دې زیات شي. وایي او جي زه غواړم چې زما مال دې زیات شي. وایي د دې ضرورتمند تی واخله. وایي زه خو نه غواړم چې زما مال دې زیات شي. داسې اولیاء نیکان پاکان تیر شوي دي. لرې به نوځو خواجه پاکستان اخوالپنجو سرکار رحمت الله تعالی علیه ته به راشو چې اکبر بادشاه د ده مریدو. یو ځل ورته اکبر بادشاه دوه ملغلرې روړې چې صاحب دا زما طرف نه قبولې کا، او د دې یو ملغلرې قیمت زما د بادشاهۍ نه ډېر دی، دا قبولې کړه، دا مې تاسو له روړې دي. هغه ملغلرې اخوالپنجو سرکار رحمت الله تعالی علیه واغستې، مې علي خان بابا ته ورکړې چې بچې دا چاته لرې لړه کړه. اکبر باچا ته وایي چې صاحب دا ډېر قیمتي دي، دا تاسو څه کوئ؟ بچې موږ د دې خواهش نه کوو، خو راشه نن تا ته زه خپله بادشاهي ښیم. زر خپله لاس نه ونیسلو، خلوت خانې ته یې بوتلو، په سترګو یې ورته لاس راښکو. وایي ګوره زما بادشاهي چې ګوري ځمکه هم ټوله د ملغلرو ډکه، دیوالونه هم ټول د ملغلرو ډک، چت هم ټول د ملغلرو ډک. وایي ستا څونه ملغلرې پکار دي، دې نه واخله. دې اولیاو ته داسې الله تعالی کمال ورکړی دی. ګوره زموږ شیخ او مرشد صاحب مبارک رحمت الله علیه یو ځل جلال کې رالو، چا ورته وویل چې صاحب تاسو ولې داسې د فقر ژوند اختیار کړی دی؟ د دنیا نور مشایخ پیران ډېر اوچت اوچتو مزو کې دي او ډېر ښه حالاتو کې دي. حسین مبارک رحمت الله علیه ورته فرمایي چې زما دا ژوند خوښ کړی دی، زما داسې ژوند خوښ دی د فقر، زما چشتیه خاندان والا داسې ژوند خوښ کړی دی.
او بیا یې قسم وخوړو چې زما د الله په ذات قسمي اوس دې ځمکې ته لته ورکومه چې سره زر مې ترې نه ورونه وباسه نو زه به د خلپنجو سرکار رحمت الله علیه بچی نه یم. دا د سید مبارک رحمت الله علیه خبره چې ما دنیا خوښه کړې نه ده، زه په دنیا څوک. دغه اولیاو د دولت نه بېنیازه وي، ګورئ د دولت پروا نه کوي. حضرت ابو نعیم اصفهانی رحمت الله تعالی علیه فرمایي من نظر الی الدنیا نظر الحب، چا چې دنیا ته نظر وکړو د محبت نظر، اخرج الله تعالی من قلبه نور یقین والزهد، وای د د زړه نه به الله تعالی د تقوا او د زهد د پرهیزګارۍ دا نور به ترې نه وباسي. ګورئ د چا په زړه کې چې د دنیا محبت وروتي. جهانگیر بادشاہ یو ځل په لاره تېرېدو د سمندر په غاړه، یو فقیر هلته ودو درویش و، موتا ته چې په دې خاور کې خړ پړ ښکاري، ګورې دې کې ډېر د کمال خلک هم وي. نو جهانگیر بادشاہ چې په لاره تېرېدو هغه پیاړو چرت خراب نه کړو، هغه فقیر هغه درویش پیاړو پروا ونه کا. جهانگیر بادشاہ ویلې جوړې د زه ونه پېژندم. نو جهانگیر بادشاہ ورته وایي چې څنګه وخت تېرېږي، چون د څنګه تېرېږي. دا فقیر درویش ورته وایي چې څه ژوند مې ستا په شان تېرېږي او څه ژوند مې ستا نه بهتر تېرېږي، تا نه مې بهتر تېرېږي. جهانگیر بادشاہ ورته وایي تا جوړې زه ونه پېژندم. وایي یو پېژنم د وخت بادشاہ جهانګیري که نه. وایي بیا ته څنګه وایې چې څه ژوند مې ستا په شان تېرېږي او څه ژوند مې ستا نه بهتر تېرېږي، ته خو په دې خاورو کې په دې شګو کې پروت یې. دغه فقیر درویش ورته فرمایي چې باچا سلامت، چې کله شپه راشي ته په خپل پالنګ کې وده شي، په نرمه بستره باندې وده شي او زه دلته په دې شګو باندې وده شم. ستا هم چې سترګې پټې شي نو ته نه پوهېږې چې زه چېرته ودیم، زما هم چې سترګې پټې شي نو زه نه پوهېږم چې زه چېرته ودیم. دې ټایم کې زما او ستا زندګي یو شان ده، یو شان روان یو. خو چې کله د شپې درېیمه حصه داخله شي زه راپاسم چارهدام وکړم، مصلی واچوم، خپل رب ته ودرېږم، تهجد وکړم. وایي دې ټایم کې زما ژوند د تا نه بهتر تېرېږي، زما ژوند د تا نه بهتر تېرېږي. صحیح ژوند هغه دی چې د الله تعالی په یاد کې تېر کړي، په کټونو، په پالنګونو، په ډبل بیډونو، په بنګلو کې چې تا نه الله تعالی هیر شي نو د هغه ژوند د خدای بیخ وباسي. هغه به څه ژوند دي. نن سبا هر سړی ولې پریشانه دی، خفګان کې دی؟ د دې د وجې چې د دنیا محبت زموږ ستاسو په سینه کې دننه شوی دی. موتا دې غواړو چې د ده کور کې دغه شیز موجود دی چې دې خپل کور ته راوړم، د ده کور کې دغه نعمت موجود دی، زما ستا طاقت وي او که نه خو یو بل سره ضد کوو، لګیا وي ضد کوو. د دې د وجې د دا خواهشاتو په وجه موتا پریشان شو، د ډپریشن بیماران شو. هغه سوشل کمپیریزن کې موږ دومره مخکې لاړ شو یو بل سره په مقابله کې چې هر ټایم خپه خپه یو، بیا وایو یاره زړه مې ډوب دی، زړه مې خپه دی. زړه دې خپه نه دی، ته په خپل خواهشاتو کې ګیر، ته روحاني بیمارۍ کې راګیر شوی. حضرت علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ مبارک فرمایي چې الله تعالی حضور علیه الصلاۃ والسلام ارشاد مبارک ته چې الله فرمایلی دي څوک چې زما په لږ اعطا باندې راضي شو د مانه، وایي زه به پر ورځ د محشر دنه په لږ عمل باندې راضي شم. نو ته د الله په عطا باندې راضي شه د الله نه. څومره چې الله درکړې ده په دې شکر باسه، یا الله بس زما به دونه طاقت و دونه اهلیت په ما لرلو د دې نه عطا، دله چې د دونه منصب ورکړی دی، عطا کړی ده دته چې د مال دولت ته ورکړی دی، دی به د دې قابل و، زه به د دې نه قابل یم. نو د دنیا محبت دا ګوره انسان رسوا کوي. یو ورځ حضرت حارث رضی الله تعالی عنہ
حضور علیہ الصلوۃ والسلام ترالو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي کیف اصبحت یا حارثو سحر د څنګه تیر شو اے حارثه نو حضرت حارث رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي چې الحمدلله زما سحر د ایمان په حالت کې تیر شوی دی نو رسول الله مبارک ته فرمایي چې د هر دعوی د پاره یو دلیل وي تا سره د ایمان څه دلیل دی چې ته سحر دی په ایمان کې تیر شوی دی د ایمان په حالت کې حضرت حارث رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي زما د دعوی دلیل دا دی د الله رسوله چې د سحر په وخت کې ما ته سونا دا سره زر او دا خور یو شان یعنی زما په نظر کې سونا وا او خور وا دا د دې قدر او قیمت یو شان هیڅ پروا مې په سونم نه وه او په خوره مې نه بیا یې ورته فرمایل چې ای د الله رسوله د الله رحم کرم دی روز مې په روژه کې تېره شي او شپه مې په عبادت کې تېره شي او د دې نتیجه دا ده د دې هغه برکت دا دی چې زما په دنیا د دنیا قدر او قیمت زما په نظر کې هیڅ هم نه دی د یعنی زما په زړه کې د دنیا محبت نشته حضرت حارث رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي او بیا فرمایي ورته ای د الله رسوله دا خو مې ظاهري کیفیات دي زما باطنی کیفیات څه دي ورته فرمایي ای د الله رسوله زه داسې د ځمکې نه عرش ګورم څنګه چې دا ورځ راته ښکاري صحابي فرمایي حضور علیه الصلاۃ والسلام او ای د الله رسوله داسې د ځمکې نه جنت ګورم چې څنګه راته دا ورځ ښکاري او جنتیان هم پکې راته ښکاري چې د جنت په مواجهاتو کې په موضوع کې دي لګیا دي او داسې د جهنم راته ښکاري چې څنګه راته دا ورځ ښکاري او جهنمیان هم راته ښکاري چې یو بل سره په جګړه دي چې دا ستا د لاسه موږ ګمراه شو دا ستا د لاسه یو بل سره په جګړو دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي اے حارثه د دغه کیفیت حفاظت وکړه د دغه کیفیاتو حفاظت وکړه دا نظر دنه چرته لاړ نشي ګورئ دا نظر دنه چرته لاړ نشي دا نظر حضرت حارث رضی الله تعالی عنہ ته الله په څه ورکړو چې د دنیا محبت یې د زړه نه وباسي د دنیا محبت یې د زړه نه وباسلو زما ستا په زړه کې د دنیا محبت نن سبا راغلی ځکه راته رور رور نه ښکاري پلار راته پلار نه ښکاري خور راته خور نه ښکاري دغه محبت موتا د یو بل نه جدا کړو روبی بن عراش رحمت الله تعالی علیه یو مشهور تابعی تیر شوی دی د ده زندگی چې پوره حالات تاسو ګورئ حق حیران بشئ د ټول عمر کې چرته نو خاندلی د ده په مخ مبارک باندې چا تبسم نو لیدلی روبی بن عراش رحمت الله تعالی علیه ولی نو خاندلی د ده د آخرت په غم کې به هر ټیم په خفګان کې چې یا الله هسې نه چې زه بې ایمانه د دنیا نه لاړ نه شم هسې نه چې زه بې ایمانه د دنیا نه چېرته لاړ نه شم هر ټیم په دې سوچ او فکر کې غمګین و کله دی دنیا نه پرده شو دنیا نه چې پرده شو د ده رور غسل کوونکي راوغوستل غسال راوغوستل د ده د رور نوم حضرت لبید بن عراش رحمت الله علیه کله چې ده ته غسل ورکړی کېدو په تخته باندې واچولو د ده په مخ مبارک باندې تبسم رالو وی خاندل زر دا غسل کوونکي د غسل خانې نه راووته او د رور ته ولا وایي چې نحن نغتسل وهو يتبسم عجیبه خبره ده موږ د رور ته غسل ورکوو هغه خاندي لګیا دی موږ ته هغه موږ ته خاندي لګیا دی حضرت لبید بن عراش د دې رور ورته فرمایل زما رور ټول عمر کې نو خاندلی په دې غم کې نو خاندلی هسې نه چې بیمانه د دنیا نه چېرته لاړ نه شي نن هغه ځکه خاندي په دې تخته باندې
چې هغه ایمان وړلی دی، هغه ایمان وړلی دی. دا خبره ډیره زیاته خوره شوه چې روبي بن عراش خاندي لګیا دی په تختمان دی، په کفن کې خاندي. خلک راجمع شول، چا دا خبره منګړت ګڼله چې یاره د مرګ نه پس خاندل دا خو عجیب ذهن نه مني. چا مسخرې پې کولې چې داسې ګپ دی، د مرګ نه پس چا خاندلی نه دي، خبرې چا نه دي کړي، خاندل چا نه دي. دې کې خلک دوه ډلې شول چې نه روبي بن عراش رحمت الله علیه ډېر لوی بزرګ تیر شوی دی، که ده د مرګ نه پس خاندلی وي نو دا به په حقیقت. بلې ډلې ویلې چې نه دا موږ نه منو. یو غټ هجوم جوړ شو، د حضرت روبي بن عراش رحمت الله تعالی علیه کور ته راغله. دی هغه ټایم کې لامبلی شوی او کفن ورته اچولی شوی. چې کله دا دواړه ډلې رالی، حضرت روبي بن عراش رحمت الله تعالی علیه د کفن نه لاس راوباسلو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو، سلام یې واچو. هغه خبرې نه مخکې ده پې سلام واچولو. دا خلک حیران شو. دا خلک ورته وایي اتتکلم بعد الموت، آیا ته خبرې کې پس د مرګه، په کفن کې خبرې کې؟ قال نعم، وایي ده ورته وایي او پس د مرګ خبرې کوم. انا اتکلم بعد الموت، زه خبرې کوم لګیا. نو یو کس ترې تپوس کوي چې رب د سره څه معامله وکړه، رب د سره څه معامله وکړه. دا حضرت روبي بن عراش رحمت الله تعالی علیه فرمایي استقبلني ربي غیر غضبان، زما رب استقبال وکړو داسې حال کې چې ما ته غصه نو، ما ته په جلال کې نو. ولې جلال کې نو؟ چې ما ټول عمر په دې غم کې چرته خاندلی نو، په دې دنیا باندې چرته خاندلی نو چې هسې نه زه بې ایمانه دنیا نه لاړ نه شم. واستقبلني بروح ریحان، و زما رب زما داسې استقبال وکړو چې د ریحان ګلونه راته راکړو، خوشبودار ګلونه راته راکړو. نو د خلکو خبرې شروع کی چې شکر دی چې موږ په دنیا کې داسې سړی مو کتو، یو داسې مړی مونږ وکتو چې د هغه دنیا نه خبر کو، د هغه دنیا نه خبر کو چې ما سره رب داسې معامله وکړه. یعنې مړی چېرته موږ ته خبرې نه دي کړي د هغه جهان چې هغه جهان کې څه دي. نو د خلکو شکر وباسلو چې موږ یو داسې مړی وکتو چې موږ یې د هغه دنیا نه خبر کو. وایي دا خبرې چې خلکو ترې په نمبر تپوسونه کول. وایي ناګهان حضرت روبي بن عراش رحمت الله تعالی علیه وفرمایل عجلوني ولا تاخروني، ما زر اوچت کوي، ما نور مه لیټ کوئ، ما نور مه لیټ کوئ، زما جنازه مه لیټ کوئ. لأن ابا القاسم ينتظر علی الصلاة، حضرت ابا القاسم یعنی نبی علیہ الصلاۃ والسلام زما د جنازې په انتظار دی. د اولیاء جنازې ته حضور علیہ السلام راځي. حضرت روبي بن عراش چې دا مشهور تابعی تیر شوی دی. دا واقعہ حضرت قاضی عیاض سے شفا شریف کی نقل کړی دا. الغوث الانس کی حضرت امام سہیلی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل کړی دا. کفایت الطالب طالب الحبیب فی خصائص الحبیب حضرت جلال الدین سیوطی سے مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ نقل کړی دا. نن سبا زه ته د دنیا په محبت کې ډوب شوي یو، د ایمان هغه فکر په موږ سره شته نه چې یاره یو ورځ په موته باندې د زنقدن د سختیم را روانه ده او دغه ایمان دولت قبر ته وړل غواړي، قبر ته وړل غواړي. موته په دې سوچ او فکر کې چې پیسه وګټو، دنیا وګټو، چې چا نه ښکته نشو، خلک راته سپک نه ګوري. حضرت ابو ملیکہ رحمت اللہ علیہ فرمائی چې زما 30 صحابه کرامو سره ملاقات شوی دی او هر صحابي مې په دې غم کې لیدلی دی چې
چې یا الله زما خاتمه دې بل ایمان شي، زما خاتمه دې بل ایمان شي، زما خاتمه دې بل ایمان شي. د دنیا عهدو د دنیا منصبونو مو تاسو وخوړو چې مو تا ته خلک ښه سړی ووایي، مو تا ته خلک مولانا صاحب ووایي، مو تا ته خلک حاجي صاحب ووایي، مو تا ته خلک قاري صاحب ووایي، مو تا ته خلک پیر صاحب ووایي، مو تا ته ډېر ښه منزلت باندې دې یاده شو، مو تا دې خبرې وخوړو، افسر صاحب دې راته خلک ووایي. خو دا حضرت ورسره ونی دی ویل پکار د بلعام بن باعوره زندگی مو تا نه هیره ده چې دا بني اسرائیلو کې مستجاب الدعوات تیر شوی دی، او په قرآن کې د هغه په باره کې بیا څه راځي فمثله کمثل الکلب، د ده مثال په شان د سپي دی. د مستجاب الدعواتو داسې یو لویه روز به ته الله ورکړې وه چې چا دپاره به د دعا لاسونه چا دپاره به د دعا لاسونه اوچت کړه نو د ده دعا به مستجابه وه. خو د یو نبی په ګستاخۍ کې گیر شو د حضرت موسی علیه السلام، ټول ولایت تینا الله تعالی سلب، ټول ولایت تینا الله تعالی سلب. څونه چې د الله تعالی ډېر د لوی مرتبې والا ولی وي هغه کې به د الله یاره ډېره زیاته وي. یو حاجي صاحب فرمایي چې ما د بیت الله شریف طواف کولو، یو شخص په حتیم کې په سجده پروت دی، الله تعالی ته زار و قطار باندې جاړي، یا الله ما معاف کې، یا الله ما معاف کې، یا الله ما ډېر خطایانې کړي دي، یا الله په ورځ د محشر مې رسوا بکې، په دنیا کې د رامانې پردې اچولي دي، یا الله ما معاف کې. د حاجي صاحب فرمایي چې هر چکر کې به چې زه په ده باندې راتلم وی ما به ورته وی چې الله غفور الله کریم، الله غفور رحیم دی، کریم دی، او به دې بخي. وی درې چکرو کې دې ما وکتو چې دې په جړه باندې دی او الله تعالی ته په سجده پروت دی. وی څلورم چکر کې چې راتلم دا سجدې د مخ مبارک راوچت کړی او روانو بهر ته وتو. و په زړه کې مې خواهش رالو چې دا څوک دی چې زه خو لږ وګورم چې دونه ویجړ الله تعالی ته، وایي دا مخ مبارک په دې څادر کې داسې پټو. وایي زه ورته داسې راتو شم چې ومکته هغه څوک و حضرت الشیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه، داسې د لوی مرتبې ولی الله د الله نه یره پکې وا. زما ستا زړه کې د الله یره نشته. حضرت بایزید بستامی رحمت الله تعالی علیه ته یو زنانه راله، خبرې رانه ډېرې اوږدې شو، ورته راله وایي زما د خر لکۍ بهتره ده او که ته بهتره. دا تپوس مو تا نه څوک کي نو اول خو به هغه زنانه هغه سړی به راګیر کړو او په وهلو به یې مړ کړو چې ښه ته زما برابروالی د خپل خر لکۍ سره برابر. حضرت بایزید بستامی رحمت الله علیه په زار و قطار باندې ویجړل وی بیبي زه د دې جواب لا تعالی نشم درکولی، ما سره د دې جواب نشته چې ستا د خر لکۍ بهتره ده او که زه بهتره. حضرت بایزید بستامی رحمت الله تعالی علیه چې د 72 سال په عمر کې دنیا نه لاړو، په خوب کې دغه بیبي وکتو، دغه بوډۍ زنانه په خوب کې وکتو. دا بوډۍ زنانه ورته وایي چې صاحب هغه سوال زما په ځای لا ولاړ دی چې زما د خر لکۍ بهتره ده که ته بهتره. حضرت بایزید بستامی رحمت الله تعالی علیه ورته فرمایي چې زما دا یعنی زه ستا د خر د لکۍ نه ډېر زیات بهتر یم. دا بیبي ورته فرمایي چې ولې؟ و الحمدلله ما ایمان یوړ اوس زما ستا د خر لکۍ سره څه مشابهت راځي. حضرت امام حسن بصري صاحب رحمت الله تعالی علیه جړل، زار او قطار باندې جړل، وی فرمایل چې کاش اخرې جنتی زشم، یا حنانو یا منانو چغې به وهي د اخرې جنتی، د جنت په آخري کنده کې به پروتي،
حضرت امام حسن بصری سے فرمایل چې یا لا کاش دا جنتی زشم نو څونه بخي یو مرید ورته فرمایي صاحب دا تاسو څه وایي تاسو خو د الله ډېر لوی بندګي کوئ هر شپه هر ورځ هر لمحه ستاسو د الله تعالی د یاد نه غافله نه ده او تاسو هم دا خبره کوئ چې کاش زه د هغه آخرې جنتي شم چې د آخرت چې په جهنم کې ورته ښه سزا ملو شي او پس د سزا د بیا جنت ته لاړ شي تاسو داسې خبره ولې کوئ حضرت سیدنا امام حسن بصری صاحب رحمت الله علیه ورته فرمایي چې دا خبره ځکه کوم چې دی به جنت ته هله ځي چې ده خو به ځان سره ایمان وړلی وي که نه ده خو به ځان سره ایمان وړلی وي زما څه پته لګي چې ځان سره به ایمان یوسم او که به یونسم هغه اولیاو سره د ایمان فکر و او موتا سره د دنیا د ګټلو فکر دی موتا سره د دنیا د ګټلو فکر دی حضرت سر سقطي رحمت الله تعالی علیه چې کله اخري لمحات راله خپل بچی رای ته وایي حضرت جنید بغدادي رحمت الله علیه ته فرمایي بچې ما چېرته د بغداد شریف نه لرې دفن کا حضرت جنید بغدادي رحمت الله تعالی علیه ورته فرمایي چې ولې وایي بچې زه ډېر ګناهګار یم زه ډېر خطاکار یم هسې نه چې ما تاسو په ځمکه کې دفن کوي دا ځمکه مې چېرته واپس را لړلې کړي چې دا دونه ګناهګار خطاکار تاسو ما کې دفن کو هسې نه چې زه د مخلوق کې رسوا نه شم نو چېرته لرې مې دفن کا که دا ځمکه مې چېرته واپس را لړه کړي نو خلک به وایي چې یاره چېرته ګناهګاره سړی و خطاکاره سړی و ځمکې م ځان ته پرېنښو ځمکې م ځان ته پرېنښو دغه اولیاو کې داسې د الله خشیت پروت و د خپل ایمان غم پکې پروت و او بیا دا خبر رانه نیمه پاتې شوې وه حضرت بایزید بستامي رحمت الله تعالی علیه نه دغه بوډۍ زنانه تپوس کوي چې خپل رب د سره څه معامله وکړه حضرت بایزید بستامي رحمت الله تعالی علیه ورته فرمایي چې کله رب سره زما ملاقات شو وی رب راته وفرمایل چې بایزیده څه دې ماله روړي دي څه دې راله روړي دي وی ما رب ته وفرمایل چې ای مالکه ای بادشاه خلک چې د بادشاهانو درګاه ته ځي نو خلک ځان سره سوړي که څه ترې روړي یا الله تو خو داسې بادشاه یې چې ستا بادشاهي همیشه ده تو یا حی یا قیوم همیشه بادشاہ یا الله ما بس روړل زه خو خپله سوال کوونکی ستا در ته راغلی ما د رحمت سوال روړی دی یا الله ما سره د خپل رحمت معامله وکړي و یا الله تعالی په دغه خبره باندې وبخلم په دغه خبره باندې وبخلم نن سبا زما ستا په زړه کې ترس نشته دنیا کټل غواړي ملاوټونه کو دې دپاره چې دنیا وګټو دې دپاره چې خپلو بچو له څه پیدا کړو حضرت سیدنا امام غزالی رحمت الله تعالی علیه چا خوب کې ولیدو پس د وفاته امام غزالی صاحب رحمت الله علیه ته وی فرمایي چې تا سره رب څه معامله وکړه وایي زما ټول هغه عبادات هغه ریاضات هغه مجاهدات په کار رانلو صرف یو څیز مې په کار رانو وایي څه دې په کار رانه وایي یو شپه مې لیکل وایي یو مچ رالو په دې پن په صحیح په دې چونچ باندې کېناستو هغې نه صحیح سکله لګیاو صحیح سکله وای ما دې دپاره د خپل پن ودرولو چې دی موډ شي نو بیا به نور لیکل کوم وای په هغې باندې الله وبخلم نن سبا انسان موتا ته انسان نه ښکاري پیسه راته ښکاري دنیا راته ښکاري چې بس دنیا دې وګټو دغه دونه چې کوم دی ته او زه د دنیا په محبت کې تلي یو هغه خشیت الهي زما او ستا د زړه نه وته دی الله تعالی دې د دغه غفلت نه مو تاسو ټول را بهر کړي
او دغه غفلت نه به څنګه را بهر کیږو، دغه ګناهونو نه به څنګه را بهر کیږو. انشاءالله دې دپاره 3 شرایط دي. هغه شرایط به را روان اتوار ته انشاءالله وایو چې دغه غفلت نه به مونږ څنګه بهر کیږو. انشاءالله را روان اتوار ته به په هغې باندې مفصل بیا خبرې کوو چې د غفلت نه به مو تاسو څنګه را بیداره کیږو، دغه روحاني بیمارونه او جسمانی بیمارونه به مونږ څنګه روزو، الله تعالی طرف ته به څنګه ګامزن کیږو. انشاءالله را روان اتوار ته به په دې باندې مفصل خبرې کوو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. درود شریف وایي چې دعا وکړو. اللهم صل علی محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعترته بعدد كل معلوم لك. اللهم